کس هغه میاشت ولیده، میاشت چې کومه ده روجې ده چاند دا یې ولیده. اوس دی لاړ قاضي ته، هغه ځای کې خپل شهادت پیش کړ چې ما دغه شانتې میاشت لیدلې ده، خو چې د کم شهادت د دا کومه ګواهي ده نو دا قبوله نه شوه، دا هلته رد شوه. اوس آیا دی به دغه چې کوم سبالنۍ ورځ ده نو په دغه ورځ به آیا دی روجه نیسي، او که آیا په دغه ورځ به دی د نورو خلکو سره افطار کوي، دی به روجه نه نیسي. نو په دې په باره کې فتاوی دا خبره لیکلې ده، دارنګه علما کرامو دا خبره لیکلې ده چې د ده دپاره خو چې کوم دلیل شرعي دی نو هغه خو ده ته په خپله ښکاره شو، ده په خپله میاشت ولیده. اوس اگر چې هغلته رد شو د ده لا شهادت، خو ده خو په خپله په خپلو سترګو باندې ولیده. د دې د وجې نه دی به په سباله باندې روجه نیسي، اگر چې نور خلک روجه ونه نیسي او د نورو خلکو دپاره اعلان نه شوی. اوس بله مسله دا راځي چې 13 روجې خو ده برابر کړي، هلته خلکو 13 روجې نه دي برابر کړي. اوس په دغه وخت کې دی به اوس څه کوي؟ آیا په سبالنۍ ورځ باندې به دی اختر کوي او که نه دی به بله ورځ ته بیا انتظار کوي چې کله د خلکو 13 روجې برابر شي؟ نو په دې باره کې علما کرام فرمایي او فتاوی دا لیکلې ده دا خبره چې دی به 31 چې کومه روجه ده دی ونیسي، 13 روجې به برابر کړي او په بله ورځ باندې چې کومه اختر هغه اعلان وشي او میاشت ولیدی شي د نورو عوامو 13 روجې برابر شي، نو په بله ورځ باندې به دی بیا هغوی سره افطار کوي او هغوی سره به اختر کوي. اوس که ده په دغې 31 دین باندې روجه ونه نیوه نو دا د ده په ذمه باندې واجب ده.